زمونږ په علاقه کې یو سړی و هغه ووی چې زه قادیانی کېږم. ما ته وی چې نه دلته قادیانی ملا دی تا هغه سره باس وکنو که پړ دی کو خو زه نه قادیانی کېږم او پړ دی نه کو نو بیا زه قادیانی کېږم. زما پلارو خدای دې وبخي هغه ما ته په غوسه شو وی چې وکه ور سره باس چې ته ځان ته ملا وې کنه مال راي ولا د شپې راوستو ور سره دو نور دا غوی لوی پوپانو ما ورته وی چې دا چل دی چې باس به پس کې کوو په دې مې پوي کړی. نو ما ته وی چې باس به پدې کې کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او کنه دی او دویم باس بدا کو چې عیسی علیہ السلام مړ دی او کژوند دی. نو ما ورته وی چې دا دوا چې بیا او د سبدي تلاش نه وړي دا ټیک ده وی چې او ټیک ده. ما وی چې او 10 باندې بتاو ز پویګم کنا وی چې ولی نه پوی مال او 10 په عربي کې څه وای او 10 په عربي کې وضو مالدا لفظ وضو چې ده که وضو شي نو بیا څه معنا ده او که وضو شي بیا څه معنا ده او که وضو شي بیا څه معنا ده. وضو وضو او وضو په پیخ او په زور او په زیر سره وضو څه صيغه ده او وضو څه صيغه ده او وضو څه صيغه ده. ماته تاسو خبره کوي دا د منطق خبرې کوي خاتم النبیین خبره او کمال نه. قرآن کې خدای ویلي دي چې لا یمسه الا المطهرون. قرآن ته بلاس نه وړي چې تر سو پورې پاک نه وي. نو اول بتاو زه په پاکی ځان پویو چې په پاکیم پویګو کاسي قرآن کې خبره. سړی لال گل شو مال بلا خبره کوي الحمدلله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم. اس کتا سو قرآن وګورئ نو الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم دے. نو مال داد الرحمن الرحیم او تاویل الرحمن الرحیم. پدی قرآن کے د قرآن دا الفاظ نبارنے لفظ بل نشتا. نو دغ الف او لام که قرآن دے نو تاویل ولینا او که قرآن نه دے نو پکی لکلے ولی دے. پکارو چې تا دا ویلې الرحمن الرحیم. ویل پدیم نه پوهېږم مالزا درې میں خبر تزا خاتم او خاتم کے فرق خو ہے.
ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. نو لفظ خاتم چه دے عربی لغت کے خاتم او خاتم کے فرق خایا بیا پکې باس ول خاتم او خاتم کے فرق نہ خالی خاتم النبیین کے خبرې کو. بس اگر کم سړی چې قادیانه کېدو دا غپلار پر پاسې دو یو غټ کوته کې راواغستو داس او اندکو کې ورته وای چې اوټ تیری اوس کنزلې ورته وکړه ویلې په خوا د خار کې عجیبه کنزلو سره عجیبه لغات بو فوسړی دی به ورته ویل فوسړی دی نو ویلې اوټه فوسړی دی ویلې وضو تے نہیں سمجھنے تھے قادیانیاں دا ملا بن کے آگے با یو غربی چیتی ویستو خلقونی وہ بس لاڑو تختی عرض میں داو چی دا اغا علم دے چی دے علم باندے لوئی مشکل نہ مشکل چی دے اغا حل کی او مخ کے خصم چی دے اغسطا مقابلہ نشی کوئی. دا دے آسان علاج انگریزائی کے او گورا بی ایف ایم میں چچا کڑی اغا انگریزی کی خبریں کولے مونگا که ضرورت پیخ شونو مونگا 15 خبر عربی کی نشو کولی پا دی باندیم یو زلی پا چراٹ کے زوم آلتا یو پادریو دا انگریزانو نو دا اتوار پا ورز بچ آغا سا وقت کی چرچ اکو نو بیا وزم ورلم ور سره بکینا استما خبره ترې بم باس ماس بم کول نو ما تا پادری وی چې ما د قران ډېر سټډي کړي نو ما پادری ته وی چې دا مخامخ تاسو په دې ګلجه کې چې د عیسی علی السلام دا تصویر زوړند دی د دې ګلجو کې وګورئ د عیسی تصویر د داسې په دلاسونو میخونه ټکوالی دي او مرای کې ورته پړې چولې د دوی دا عقیده ده چې عیسی مونږه پانسی کړي نو ما ورته وی چې قرآن ستا ډېر لوی سټډي ده وچاو قرآن کے ویلستاسو لکلی دی چیز قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا او تاسو وائی چی عیسیٰ علیہ السلام جو اندے دے او پاسمانونو کے دے نمال اللہ فرمائی چی انی متوفی کا زد وجنا او تاسو وائی چی مونگ مر کرے دے مونږ په سولای خېجولې دی او پانسی کړي نو اول خود قرآن د سټډي نه خلاف ستاسو دا نظریه وګورئ. دویمه خبره دا ده چې قرآن ویلی دی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عیسی نه چا قتل کړي دی او نه په سولای خېجولې دی بلکې د دوی خپل صحیح چې د عیسی په شکل شوی. ما ته زدا پانا واړه وکنه ستاسو د مسلمانانو کې ډېر لوی لوی مليان تیر شوی دی او لوی لوی خلق تیر شوی دی او غید پیغمبر د حدیث نه خلاف کړي. اخلاص خبره کده پیغمبر د حدیث نه د کم ولی
خلاف یو خبره تا ثابت کړه زبر ارتدا ګیره کړه یو خبره ویل شیخ سعدی نه دی ویلی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې هور باشد کند خزه مکوا اگر که د حور پشان خسته نو حدیث کې راغلی چې کند ته چې میړه میلاو شي نو هغه دې فورا ور سره نکاح تړي او شیخ سعدی وایي چې کند د حور پشان خسته مې کوا نو دا د حدیث نه خلاف نه ده ما ورته وی چې پادری صاحب داس چل دی چې فارسی او عربي کې د ضرورت شعري د پاره قانون پر خپل جایز دي کمزه کې چې شعر نه جوړې ده التبا قانون پرې دی دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې هور باشد نو زن را درې مخې تدالف دا ځکه ساقط شوی دی چې د شعر شجه نه جوړیږي وزن نه جوړیږي نو الف پریوته ده زن بیوا مکن شوه ده اصلی کې ده زن را بیوا مکن وی چې بیا څه مطلب مال بیا دا مطلب شو چې په سم لارزه اگر کډیر لري وي زن را بیوا مکن خزا مکونډا وا اگر کده هوري پشان خسته یو چې خسته خزا یو ته پیمن شي او میړه ولا مړ کی دې د پاره چې زه وکما نو زن را بیوا مکن د دې دا معنا نو زبا هغه پادری سره اری توار کې ناستما او دا خبره عزیزانو د انګريزانو پادریانو سره ما ډېر وخت تیر کړی د هندوانو پندتانو سره ما ډېر وخت تیر کړی د سیکانو برهمنانو سره ما ډېر وخت او داغي هغه ټولې عندي چې دي هغه ما معلومي کړی هغه وګ تفصیل دی اوس درته بیانول نه شم او ما مطلب داو چې حدیث کې راغلی دی چې اطلب العلم ولو کان بالسین علم طلبوا اگر کچین تور پسې تللی عموم خو علم به طلبه ته چې نور تور نشي داغي عندیه به معلومات څنګه ته د نورو مذهبونو خلقو کې نه نوځي ته داغي مذهب به معلومات څنګه استاد ته څه پته ده قادیانیت څه بنا ده هغه کې څه نقصان ده تاسو ته څه پته ده چې شیعه څه شی ده هغه کې څه نقایص پرویزیان څوک دي منکرین حدیث دا کم خلق ده دا تاسو ته څه پته نو عزیزانو وایي عوام په دې بلا گرفتار دي چاړو دې طرف ته ناراض خواص چې دي هغه هم د پاکستان د لاسا په وانډو عادت شو د ضیاءالحق حکومت چې هغه زکات او عشر سیستم راويسته او دا زکات او عشر به سیاسی رشوت په تور باندې استعمالول پیر بهم په غلې کولو مولا بهم په غلې کولو چې د چرته ګوګشتو आवाज ونی
اوس په د پاسه چې د مبارکی حکومت راغې دی پیپل ورکس سیاسی رشوت په تور باندې 2 کروڑ دی کا 2 ارب دی هغه روپای خاص کړی دی په مرکز کې اوس پیپل ورکس په نوم باندې با سیاسی رشوت په ملک کې تقسیمي نو ضیاءالحق کا سود تا زکات ویل آخو من کافر کرے پیپل ورکس پنوم باندے ستا کار سدے چی تبا دے ملک اگا دے پیپل ورکس پنوم باندے پیسی چی دی دے سیاسی رشوت پتور باندے استعمالے داہو بہو مغزور سسٹم دے چې ډیپوانو د اورو د چینو نو ډیپوان با سیاسی رشوت په تور باندې استعمالې ده یو سړی سره به سلويخ ډیپوان چې د ابای څوک خپل بو هغه ته به ډیپو ملاوي او چې د بابا خپل بو داغه به کور را اوس د ابای خپل ته به پیپل ورکس په نوم باندې پیسې ملاوي اوس دا خو څکه مورم وزیر شوا ډېر خوشاله ګم کړه هغه ورځ په انتظارم چې نيزي د دوی خلقو په لاس کې او زمونږ په دې سینو را منډي هغه ورځ په انتظار د ملک څخه کمه پاتې او د دې مور وزیر کې دوه د پاره بیا سلويخت وزیران واغست سلور پکې خزي وزیران د ملک ته د خزو وزیرانو ډېر ضرورت و سلويخت وزیرانو باندې با 30 کروڑ روپے د ملک د خزانه نه خرج کیږي د یو وزیر د بنگلې هغه فرنیشونه لکونه روپے به پاغیلې نو د وزیرانو اخراجات او نتیجه کم طرف ته راوېستا نتیجه دې خو راوېستا چې 30 روپے بوره وړه ګران شي تاسو خو غړي گئی کنجران دمان در نجور دی پردی وادی د 2 روپو ورجی اخره او څوک چې ګوره په کاغذ کې د روپو ګنټه توکړی او رواج ته خدای دې اور میګ مات کچ اور میګ دې مات کور کې دې وړ نشته د 200 روپو ګنټه دې پردی واده تر روانه کړ التا سٹیٹ بینک بل تجارت شروع کړو د روپای لوټونو تا قطارونه خلق ولاړ او پیټای دي صاحب دا ګلونو والا او پکې د 10 روپو کاغذونه 50 پکې روپای ځوړن کی او په 200 روپای ګټه خرڅ چرته چې ګوري د ګلونو دکان وته چرته د شاخه تاخای زوی چې ګوري پترخ کې به ګنټه نیولې واده لراوه تاسو دغه سیخ الله دې په 2000 روپے بوره وړکی هغه قحط چنن په کابل راغله دي کدا پتا سورا نه غه او د خپل کرتوتونو نه باز را نه لای او دا در باندې را نه غه نن په کابل کې په 100 روپے روټای نه ملای دا په پتا سورا چې ورس تیریږي د قوم او د ملک آرام توبونه زیاتی چې ورس تیریږي آرام توبونه زیاتی نور د خدای په عظیم قهر به گرفتاری کابلیان خو بیا هم تکړو روس خوندې عظیم طاقت په منډه مجبور کو او د ملک نه وېستو تاسو خو هغه تر ظلم نه
دغه ځای کې شیلنګ کېدو په دې بالا ماڼۍ کې پاس نجاز یو سړی په دې سړک ځان راوغورځول وای ویل مورې چرته لار شو اډازې چې واورېد وای ویل مورې چرته لار شو او د دکان تختې لاندې ننوت تاسو خو هغه ترزن یې کنه کابلیانو غوندې ایماندار او بہادر خون نه یې کنه چې بیا جنگ را ټینګ کړي نو عرض مې دا او عزیزانو چې د خپلو کرتوتونو نه باز نه راځي تماتوا نن ملیدو په ډبګرای کې د دغه ریړه لګولی پکې دا بینډای او دا خرڅي نو هغه مې لیدو وختي زما مخه ته تیرېدو 200 روپو غنټه روانه کړې و وادله تاسو بني آدم رحمان بابا بیمارو ډاکټر دا ورغه جی دی بیمار ما نبض میں ہوگا هغه چې نبض کتلې ول تا ته د عشق بیماری ده عشق نه توبه او باسنو جوړ بش ویل عشق نه هو نه توبه کوم ویل چې نه کینو خدای دې نور زیات بس را روان شو په تصور کې خپل محبوب توای چې ستا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا ستا پا عشق طبیب وائی ما رحمان تا خبرداوے چی دی حال تر دا بتر ڈاکٹر راتا ہوئے چی خدا دی دین ام زیاد کا چی تا دی عشق نہ توبہ نو باس دا دی قوم حالت بدین ام زیاد تنن چغه وای چې زه د تیر شوی حکومتونو بدعنوانیان براو باسم چې تیر شوی حکومتونو بدعنوانیان کمی کړی دي تاسو نه کوئ بدعنوانیان تاسو نه کوئ چا په چې په 50 روپਏ سبزی نه راوړه هغه د نن سکڑ مملکتی وزیران دیکھ رہے چاچی پہ سبزی نہ رہو کزیاولا کرے اڑائے پکور کی تقسیمولی تام تے شورو کرے تو وزیر ہے مور دے وزیر اکڑا میڑ دے خدا خبر تشے دے سخر نہ دے چیئرمین جوڑ کو دے ٹول پاکستان ارے اڑائے خود تم نہ گئے کور کی تقسیم ہے کنا تو نہ کہ کدا قوم او د ملک درد استا پړکی نو ستا مور ته د وزارت څه ضرورت راشي چې په خبر کې درته وخه چا چې په روپۍ سبزی د بازار نه راوړه هغه نن د ټول فرنټیر جرنیلانو لګول راشي درو خبره نه ده د غریب بچی در پدر خاورې په سر ګرځي بی او ایم ای کړی دي کلرکی ورته نه ملایي بیا دې بیل لګول دې په نوکرو او خفیه طور دې آرډر کړی دی چې لیسټونه جوړ کړي چې پیپل د حق پکې نشته یعنی پیپلې چې هغه ته به نوکریم ملاویږي مراعات به ملاویږي پیپل ورکس بم داغه په لاس تقسیمیږي او چې کوم دا به خپل نه دغه کور راځي کوم ملکی چې د ذاتیاتو دا عالمي داغه ملک انجام بچي داغه قوم انجام بچي دا خود حکومت نه سطح خبره درته کوم
زمونږ لاندې خلق وګوره، لاندې بیګا شب قدر شپوا بیګاوه کا بل شپوا خبر نه دا ډزې ویسه هلکه ولې ډزې کوي وایي جی شب قدر دی په تورې بلا مات شي نو شب قدر کې ډزې کوي شب قدر خو هغه شپه ده چې 2 رکعات نفل پکې د 2000 رکعات عمر ثواب شب قدر خو هغه شپه ده إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر شپه خو دې ته په دغه شپه باندې زمونږ د کال حساب فایل شي نوی رجسٹر شروع کی زمونږ نن نه نوی رجسٹر شروع شو نو زمونږ د نوی رجسٹر ابتدا چې دا په ډزو باندې وشي په شروع باندې وشي تاسو خیال را نو عرض میں دا دے چې ملک آزاد دی او ازادي دا معنا چې د چا څه خوخه داغه بکړي څه خوخه عزیزانو داسې ملک مونږ د خدای نه نغوښتو نه داسې ملک غواړو چې د چا څه خوخه داغه بکړي مونږ داسې ملک د خدای نه غواړو چې ټول ملک به د خدای د قانون تابع وي چې د چا د سترګو رب د اسلام نه خلاف یو سترګې تی بوټي وباس مونږ داسې ملک غواړو ابل ورځ یو تانیدار راته وی چې زه لین ته بدل کړم ولې لکه وی او ډټسن مې نیولیو کاغذونه ور سره نو هغه ډټسن والا د پیپل پارټي چیرمن هغه لاړو اس پی ته ویلې او زه چې د صاحب لین تولې ګلم چې تا چیرمن صاحب تنگ کړه یعنی چې مونږ چیرمنان نه نو پولیس خو دې مونږ کې ګوتی وای او که چیرمن صاحب لای څو نو تانیدار بم په لین ته په داسې ملک کې اوسېږي ماما خدای دې درته خیر پېښي مونږ یې څه کوو مونږ خاصه وخت تیر کړي خو تاسو به خپلې بازنګړې وګورئ چې در باندې بیاړئ بازنګړې به در باندې اړئ الحمدلله کوم شی چې ما ته حق ښکاري ستاسو دوا پکار د زپ کې د بادشاہ پروام نه لرم ما دې خبره سره کار نشته چاله خزه بادشاہ شو جمعې مونږ نه کی دا غوانډه خوار دي چاله چې یولک وانډه کړي وي اوس دې ولا لا وانډه نه دا کړي او کدی ولا وانډه وکړه ته به وګوره دا به ملائکش یو سړی مولای مشیر اغسته دی هغه وی چې ولی بلقیس بادشاہ نه وسه دا سلیمان علیہ السلام بلقیس نو بلقیس بادشاہ نه و دا ولې نشي کېدای یکدم تی بلقیس جوړه په شب قدر کې زه یو کال کېدو ما د شب قدر قلا کې یو مولا په لاس به غړای تړای ما ورته وی چې یاره دا بوډا سړی او په لاس غړای مولیانو سره خوان نه کوي ماته دا سنت تا زغله زه خاصین کې دیو ما په قلا کې هغه د قلا امامو نو زور مم نشو کوله یو دوه ورځې پس مې ته مولانا صاحب دا د دې ګړلاس باندې غړای تړلو سنت دلیل شته ماته کفلې کړي معشوم نه پوي سنت تا یوسف علی السلام چې ورونو په کوی کې غرزول او په لاس غړای ونه ټیم به معلوموله د مانځه کنه اوه مالوس پوش اړه کې مې وی چې په خر سره واوړې دي
بس نور غږ مکو پلا سے غړای تړلې و او دا به څوک رښتیا کوي ور سره نو عزیزانو مونږه ارس به وسره واش ارس ناروا دي ارس برواش دا زمون خلق ایمان پاتې شو د پاکستان د حکومتونو د لاس زمونږ هم دواړه جانه تباہ شو په هغه سيزونو عادت کړو چې مونږه د حق وینا کولو قابل پاتې نشو حق همیشه په اوږي خېټه ویلې کیږي په مړه خېټه حق نه ویلې کیږي الله دې امان را کوي نو عرض میں داو عزیزانو چې الحمدو کې الف لام میم پہ لام الف لام پہ جندل دا هغه ہتھیار دے چې په میدان جنگ کې ته په دشمن والے شي اوس علماء وایي چې لفظ د حمد دا ولی خاص کرو الله د ځان د پاره نو عزیزانو خبر دادا چې حمد هغه لفظ دی په عربي ژبه کې چې د چا د صفت کولو د پاره د دینه اوچت لفظ بل نشتا په عربي تمام دنیا کې چې وګرځي نو د لفظ حمد نه اوچت لفظ چې دی هغه د چا د تعریف د پاره ببل پیدا نه کوي نو ارکل چې لفظ حمد د دین اوچت لفظ بل نشتا نو په لفظ حمد سره چې د چا تعریف کیږي دا غي نه اوچت ذاتم په د کائنات کې بل څوک نشتا کتا سو خیالو کوي د دې په ضمن کې مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه لیکلی دي چې همیشه د پاره نگاہ د عشق چې ده ا د حسن طرف ته ځي چرته چې حسن وینو هغه ځای باندې نگاہ د عشق پریوزي چرته چې حسن نه الته نگاہ د عشق نه پریوزي نو دا د هغه الفاظ دي چې جہاں حسن موجود ہو تو نگاہ عشق کیوں نہ ہو چې حسن وینو نگاہ د عشق به هغه طرف ته ولید نو عزیزانو لفظ د حمد چې د همیشه د پاره د ډېر اوچت حسن تعریف پکې او د الله نه اوچت حسن په د کائنات کې د بل چا نشي کې قران کې راځي صبغت الله ومن احسن من الله صبغه دا الله نه زیات خسته چې د هغه په د کائنات کې بل څوک د دې وجنا الحمد چې وایي نو هغه سره تصور دا کوي چې خدایا په دې لفظ د حمد سره زستا تعریف زکه کومه چې په ټول عالم کې تا نه اوچت حسین او تا نه اوچت جمیل بل څوک نشته
دا الله خپل شؤون دي. یو شان جمال دے او یو شان جلال دے. د جمال شان بیادا سے دے چاغه په دې ټول کائنات کې تقسیم دے. هر خسته شی چې ته وګوره نو په دغه خسته شي کې دا الله د جمال رنگ دے. که انسان خسته وګوره نو د د په دې حسن کې د جمال رنگ دے. که په دې کائنات کې هر شی خسته وګوره نو دا خستواله چې دی داغه د جمال رنگ دے. مولانا روم یو دو شعر دی اغوی حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دی. اے اللہ دا خپل حسن دی د معشوقو په مخ کې ښکارا کړي. حسن ساده او ایخه دې بیا د معشوقو په مخ کې. حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دی. باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دی. او بیا دې د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړي. د هر محبوب مخ ته چې ګوره نو داغه په دې مخ کې دا حسن چې دی دا د الله جلک چې دا د په دې مخ کې یې ده او بیا د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړي. بیا وی چې پرتو حسنت نہ گنجت در زمین و یا آسمان. اے اللہ یو طرف تا خستا حسن پزمک و اسمانونو کی نزئی در حریم سینہ حیرانم کی چون جا کر دئی. اریان دائم چې د عاشق په دومره غوندي سینه کې د څنګه راځي کړي. نو عزیزانو دا د الله جمالانه رنگ دے چې هر حسن ته چې ګوري دې کې د الله د حسن رنگ ښکاري. یو دې د الله جلالانه رنگ جلال قهر و غضب الله دې امتساتی. یو نو الله جل مجدہ یو د جلال رنگ دے هغه د قهر او د غضب رنگ دے. عزیزانو د قهر رنگ بیا داسې دے چې بنی آدم خو پرېدا خود دا جہنم دے دا بے ام پا خپل قہر کی نیولی او جہنم با پا قیامت کی چگی وئی چی خدای تباہ شم ہلاک شم اس وزید دای دا جلال رنگ بل رنگ دا بے پروائی دے. بے پروا دا مانا چاربھاؤ کربھاؤ پدمہا دنیا ب جہنم کے پرتئی او چغی بوئی
درخواست به وکي ورته علما لیکي چې په دغه ورځ به د الله د جلال رنگ وي د جلال بادشاہي به په دغه ورځ به داسې په قهر وي چې نه به وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي نو دنیا به درخواست وکړي چې تباه شو آواز به ورته وشي قال اخسئوا فيها ولا تكلمون رک شئ ننوځئ جهنم ته خبرې مه کوئ هغه ورځې لاړې چې ستاسو په درخواست به غور کې خبره خلاصه بیا به د جلال رنگ وي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش په دې جهنم به سرم کې خوشي چې تپش بار نوځي چې دا جهنميان پکې خه خورین شي دا جلالانه رنگ نو عزیزانو عرض داو چې یو د جمال رنگ دی د جمال رنگ به څنګه د جمال رنگ بداسي تاسو دا منځونه کوئ تاسو د اتیا کال عمر منځونه چې را جمع کی نو د یو میاشت خواري ته نه جوړیږي ځکه 4 ورځ په دې منځ یو غنټه نه لګي 15 واړو منځونو یو غنټه ټایم نه لګي نو د اتیا کال منځونو ټایمونه چې را جمع کی یو میاشت نه جوړیږي یو میاشت نو پاتیا کال کې د یوې میاشت په خوارای په بدل کې با الله چې تعالی کم انعام درکې هغه انعام بچي یو کمره به د ملغلری وی یو کمره او داغه کمرې پلنواله بشپېته ملي د ملغلری به یو کوټه جوړي کمره کوټه ته وای اوس خو به کمرې تاسو ډېرې پیژندنی ځکه چې هر خلک کمرو والا ډایننګ هال او سلیپینګ هال ساره ته سړی وی کور می جوړ کړی واته کمرې دی په کې ډایننګ هالونه دیو ما وی چل کړه ډایننګ هال څه وای تم په ډایننګ هال پوه شو نوس بم ډایننګ هالونه پیجندلی لاړ وای زاغان کې ناست په سر د سروي تو دیان تلان دې د ځان ویرونا کوي زاغان کې ناست په سر د سروي تو دیان تلان دې د ځان ویرونا کوي رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کوي نن د دنیا رزلا پا سر د سروے ناس رزلا د زمانے پا سر د سروے ناس زاغان کے ناست پا سر د سروے تو تیان تلان دے دزان ویرونا کوي رزیلان پاسی عبدالعظیم پا شریفانو اعتراض نہ کوي اگا خلق چې کم دین سره وابسته خلق دے اسلام سره وابسته خلق دے اغه نن دنیا ته سپک ښکاري او رساله د زمانه چي دي اپ سر د سروي تاسو چې کوم ملک اوسېږئ په دې ملک تماشه کوي رزیلان په کم ځای کې ناشتي او شریفان په کم ځای کې ناشتي نن هغه سره شریف نه دی چې د چا خزه سپینا بورکا په سر کړي هغه سړی شریف نه دی چې کوم سړی جمعات کې ناس دي
هغه سړی ته شریف نه وای چې چا بستر پوګه کړي او د خدای د دین خدمت ته روان. نن شریف هغه سړی دی چې چا بربندې ښځې ځان سره کینولي او د صدر چکرې کې وي. نن شریفان دا ستاسو د ملک بیړه تبا کیږي لګیا دی او بدبخت قومه. بل ورځ اخبار کیو لال شاباس قلندر یو زیارت ته په کراچۍ کې زمونږ د ملک وزیر اعظم 6 کروڑ روپے ورته منظور کړي چې دا زیارت لګلوي کړي او دې ته دومره سوګیر چاپیر کې ناشتي دومره ورته نشي ویلې چې د زیارت لویول په اسلام کې شته، قبر جوړول په اسلام کې شته، گنبتونه جوړول په قبرونو باندې په اسلام کې شته. دا ورته څوک نه وایي. یو لوټ لګېدل دی د ملک په خزانه باندې زور غریب لورځي د بجلی بلونه زیات کړ، د سوی ګیس بل زیات کړ، زور به غریب لورځي او ډیر خدای دا غریب دې سره سم کار کی بل می زیات راغلم الحمدلله ډیر ښه کار تاسو کړی. 6 کروڑ روپے په زیارتونو لګول. د زیارت څه کار دی؟ زیارت خود 2 غزه ځای او لاندې ورته یا به په جنت شوي او یا به په دوزخ شوي. کته پاس قبر د سرو زرو په جوړ کې اولاد دې مړې په عذاب کې نو سر زر هغه ته څه فائدہ رسي ورته ته پاس په د سرو زرو مولی ودروا او د لاندې د اور په مولی ناشتي ها نو تاغه د سر مولی دته څه فائدہ رسولې. زیارت خو کني کو نیکی کړی وی لاندې به خدای ورته قبر د جنت باغچه جوړه کړی نو پاس داغه د 6 لک روپو توسیع ته څه ضرورت. په دې 6 کروڑ روپے باندې باندې ملک کی چرته کارخانه جوړه کړي په دې 6 کروڑ روپے باندې 6 کروڑ خلکو خېټه ډکې دي. تلال شاباس قلندر 6 کروڑ روپو زیارت توسیع ته څه ضرورت ده. عزیزانو خدای پاک بارا ورځ در باندې ان شاء الله نوې عذاب نازلای او مزه بکوای چې بل در تراشی د درې مړو مر جړا به ورته کې که سبزی والا ته ودرېږي د درې مړو مر جړا به ورته کې که غوخي والا ته ودرېږي اره ورځ الله د دې قوم په سینه نشتره نه نباس اره ورځ سرمایدار خو ناستیا خو د بادشاہ خزی دي د بادشاہ خزی ته چاویل خلق د لوګي مړ شو ول ولې دا بازارونه ډک نه دي د ورجو غړو نه دادي خوري کنه خو د بادشاہ خزی ته دا پته نه و چې دا ورجو غړي په پیسو ملاوي او د بادشاہ خزی دي چرته غریبان به ما کاته د پیپل پټای بیج بیل غوله دلته نه غکه بکید زه ګډې زویا اوس ما پسې را منډې وای. تاسو خیال راغی چا بسل ګولیو چا بسل دا غریب دی خدای دې دوی په خړ سیلاب یو دا ټول ګن په دوی کې ټول ګن دوی کې سرمایدار مونږه سپیو دا سرمایدار 2 کاله مونږ ګټ کړو د بيزو او مونږ کې سړی توب ناراض زه چې په کومه علاقه کې اوسېږم او زه مزدوري کوم
چابڑے میں لگولے دے, گاڑے میں لگولے دے, دکان میں کڑے دے, مزدوری کو مروٹے بگٹم, کور دے د میردین جماعت شکار دے سدے چې ته د خان مخه ته غډېږي, کار دے سدے او مزدوری کا وکړه. وای په ایمان دا خانان او نوابان به یو وخت روټه ستا بچو لور, یو وخت روټه, نو تا ولې د بيزوګي بچي ځان نه جوړ کړي دي او د خانان او د نوابانو مخه ته غډېږي. نو دا غریبانو سره خدای چې څه کوي ډېر کبل په یو له سوراشي پرون را تچاوي یو له سو بل مال الحمدلله تا خلا کم دې چې لګ بیا درنه دې سینه باندې مې نه غوالم مال په دې ځای دې کم بیج لګولیو ورشاغه پسې ګرځا. ما تا ته نو ویلي چې مزدوری کا وخت پله, روزگار کا وخت پله, غډې غمد لاټوري مون زه نو ارزیدانو عرض داو چې مونږ نه بنی اسرائیل جوړ ار ورځ نوې نشتر زمونږ په سینه نه نوځي, هغه زخم هم لا جوړ نه چې سبارا کې بل جوړ شي, هغه هم جوړ نه چې بل سبارا کې بل جوړ شي, بل هم جوړ نه چې بل سبارا کې بل جوړ شي. اتصلويخت وزیران په مرکز کې واغسته, اتصلويخت ملک تا وګوره د دیر ریاست ته دومره غوندې خو پاکستان دی او اتصلويخت پکې وزیران چې مشیرانو سره را جوړ کې او یاتي جوړي. بس خو چې کم منبر وي چې زګل ګوګشتو आवाज کوم وای راشه چې څه غواړي هغه والا خو چې څونه او په یو وزیر او یو مشیر باندې 3 لک روپۍ میاشت خرج کړي. نو تانه به وباسي کوټاګای کې به اوسېګم ټیکس بدر باندې ولګي, ټیکس دفتر ته به ورشي چې زما خدای یو کور دی, وای نه دا د 300 روپو میاشت قابل دی, دا قابل د ټیکس ته بیا وه ټوپونه کنه ستا اوري څوک